د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې مهمو خلاندو خبرونو ته د پاکستانی پوځي لیکوال عائشہ صدیقی ویلي اغزن سیم د ډیورنډ کرښې په اړه د عملی اقداماتو یوه برخه ده. پاکستان ویلي چې پر ډیورنډ کرښه باندې د اغزن تر لګولو چارې پای ته رسیدو ته نږدې کړې دي. پاکستان دا چاره د خپل امنیت لپاره مهمه بللې ده. ویلي دي چې په دې سره به د افغان حکومت له هغو تورونو ځان خلاص کړي چې وایي طالبان ازادانه پر دغه کرښې اوړي راوړي. په پاکستان کې خپل روزنځایونو ته ځي او دغه راز اکمالات کوي، خو تازه راپورونه بیا نورې کیسې کوي. د پاکستاني پوځي لیکوال او کارپوه عائشہ صدیقی ویلي چې دا چاره سیاسي اړخ هم لري. نوموړې زیاته کړې چې اغزن تر لګول د ډیورنډ کرښې په اړه د پاکستان د عملي اقداماتو یوه برخه ده. هیڅ افغان ډیورنډ فرضي کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي پولې په توګه نه مني او په وارواري پر همدې کرښه د پاکستان د اقداماتو پر وړاندې حتی وسلوال اقدامات هم کړي دي. خو افغان حکومت بیا چوپه خوله ده. د چوپتیا خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او داسې انګیري چې ګوندې حکومت پر دې کرښه له پاکستان سره معامله کړې ده. بل خوا صالح منلي چې د ټرمپ ادارې افغان حکومت له پامه غورځولی و. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې افغانان روانو جګړو ستړي کړي دي، خو دې ته نه دي چمتو چې ځانونه دې وپلوري. نوموړي له بي بي سي نیوز سره په مرکه کې ویلي کله چې د ټرمپ په مشرۍ د امریکا دولت دوی له پامه وغورځول او له طالبانو سره په مستقیمه توګه خبرې پیل کړې، دې کار دوی سخت حیران کړي وو. امرالله صالح د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې د په نظر د امریکا دا کار چې په مستقیم ډول له طالبانو سره خبرې پیل کړې ستره اشتباه وه. نوموړي کسوم په ښکاره د بایډن ادارې له لوري د وروستیو اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ظاهرا داسې ښکاري چې افغان حکومت د متحده ایالاتو د نوې ادارې له لوري د دوحې د هوکړې پر ارزولو خوښ دي. ولسمشر غني له افغانستان سره د هند د کرونا ضد واکسین د مرستې هرکلی وکړ. د افغانستان جمهوریت ریاست له افغانستان سره د هند د کرونا ضد 15 لکه واکسین د مرستې هرکلی وکړ او د روغتیا وزارت ته لارښوونه وکړه چې دغه واکسینونه د په لومړۍ مرحله کې د افغان امنیتي ځواکونو، روغتیايي کارکوونکو او د ټولنې پر نورو برګنو چې د کرونا وبا په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې ولاړ دي تطبیق شي. د جمهوریت ریاست په ټویټر پاڼه کې ولسمشر اشرف غني د هند د حکومت او د هند له خلکو چې په موقع دغه مرسته له افغانستان سره کړې مننه کړې ده. دا 15 لکه دوزه واکسین چې په هند کې د استرازینکا کمپنۍ لخوا تولید شوي په دوو پړاوونو کې به 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان تر تایید وروسته په یوه اونۍ کې به دغه واکسین تطبیق پیل شي. بلقیس روشن وایي ایران فرات ته لسګونه کیلوګرامه چاودیدونکي توکي رالیږلي دي. د ولسي جرګې غړي وایي ایران لسګونه کیلوګرامه چاودیدونکي توکي د ورانکاره فعالیتونو لپاره فراه ولایت ته رالیږلي دي. په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازي بلقیس روشن ویلي کافي اسناد لري چې ښایي ایران په یوه میاشت کې مخکې فراه ولایت ته 240 بوجۍ چاودیدونکي توکي رالیږلي او د توکي په فراه ولایت کې د امنیتي منصوبینو لاسته لوېدلي دي. نوموړی وایي چې اوس د دې چاودیدونکو توکو درک نه دی معلوم او داسې ښکاري چې بیرته خوشي کړل شوي دي. هغه همداراز وایي چې ایران له فراه سره څیرمه په سرحدي او نورو سیمو کې کانالونه کیندلي دي او پوځي اډې جوړې کړي دي. بلقیس روشن تور پورې کوي چې امنیتي ادارې او امنیت شورا هم د ایران له اقداماتو خبره ده، خو داسې ښکاري چې په دې منځ کې کومه پټه معامله روانه ده. له همدې امله یې د ایران پر غیر قانوني او تحریکونکو اقداماتو سترګې پټې کړې دي. د هلمند ولایتي شورا وایي لاس ملکیان د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه کې ټاپیان شول. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي چې د ولایت په ناوې ولسوالۍ کې لاس ولسي وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې ټاپیان شوي دي. ښاغلي افغان تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دغه ملکیان پرون مازدیګر هغه مهال ټاپیان شول چې په ناوې ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ سخته جګړه ونښته. د هلمند ولایتي شورا رئیس ویل په ټاپیانو کې 3 یا 4 ښځې دي. افغان ځواکونو او طالبانو تر اوسه د دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په هلمند کې د افغانستان د بشري حقوقو د سیمه ییز دفتر مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې په دغه ولایت کې ملکي تلفات زیات شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید سولې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندېدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي، نه دا چې له خپله وسه پورته خبرې وکړي.
د دې شوراویاند رحمت الله اندړ دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ویاندویانو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو د وروستۍ ژمنې په غبرګون کې وکړې. اندړ ویل طالبانو ته پکار ده چې د سولې په برخه کې پر خپلو کړنو ژمنو عمل وکړي. ښاغلی اندړ زیاتوي ټاپي پروژې د امنیت لپاره موږ نهایت زیات ځواکونه لرو. دوی هغه څه چې ژمنه یې وکړه او وعده یې وکړه چې دوی سوله کوي بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن دي او معناداره مذاکرات کوي همغو ته دې راشي هلته دې کینی. هغه لومړیتوب دی، هغه د دې هیواد تر هر څه لومړیتوب دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند محمد نعیم پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یوه پلاوی په ترکمنستان ته په سفر کې دغه هیواد له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ټاپي او ریل ګاډي د پروژو د امنیت په ګډون د دغو پروژو د عملي کېدو په برخه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. لویه څارنوالي وایي د روغتیا وزارت درې کارکوونکي د فساد په تور په باندې محکوم شوي. لویه څارنوالي وایي چې د اداري فساد د لویو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په یوه اعلاني محکمه کې د عامه روغتیا وزارت درې کارکوونکي د $80,000 په ډو اخیستو په تور په باندې محکوم کړي دي. د یادې ادارې په خبره د مرکزي سټاک امریت سرپرست غلام سخي نظر او د مرکزي سټاک د راپورونو د رسید مدیر غلام مصطفی پر 55 کلونو او د فني امریت متعمد احمد فواد پر 3 کلونو تنفیذي حبس محکوم شوي دي. لویه څارنوالي وایي چې دغه محکمې د غرض د 3 کسانو حکومت ته د $80,000 په ورکړې هم محکوم کړي دي. دا نیوز پریس چینل د یو تاسو لاندو مهمو خبرونو ته غوږ یاست. وروستی لنډ خبر ده چې پروان کې 14 یو تن وواژه او 6 نور ټاپیان دي. د پروان په مرکز چاریکارو کې پر یوه رنجر موټر د مقناطیسي ماین په 14 کې یو تن وژل شوی او 6 نور ټاپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا دغه پیښه نن له غرمې مخکې شاوخوا 9:30 بجې په چاریکارو کې دولتي پوهنتون ته څیرمه شوې ده. د پروان دولتي روغتون رئیس قاسم سنگین ازادي راډیو ته ویل چې له دغه پیښې د امنیتي ځواکونو د یوه غړي مړی او 6 تنه ملکي ټاپیان د روغتون ته ور انتقال شوي دي. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یې کومې ډلې نه دی منلی. د په وروستیو څو ورځو کې په پروان کې د مقناطیسي ماینونو 4مه چاودنه ده چې د دې ولایت په اوسیدونکو کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د نیوز پریس چینل لیدونکو دا د نن ورځ لاندو مهم خبرونه چې مو واوریدل. که زموږ د خبرونو په اړه کومې نیوکې غوښتنې او یا وړاندیزونه لرئ نو کولی شئ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ. دوستانو که خبرونه مو تر پایه راسره تعقیب کړي وي نو لطفا زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بیا ښې چارې علم ومال.